لسم کال هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو څو میاشتې مخکې جمادی الاولی کې یو وفد د نجران علاقې نه راغلو. نجران علاقه په هغه وخت کې د یمن یو حصه وه. نن سبا د سعودي عربستان په جنوب کې د خانه کعبې نه په جنوب کې دا علاقه واقع ده. د دې یو قبیله و بنو الحارث، او دا بنو الحارث ډېر معزز خلکو. د دې وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلو. د هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ واستولو. پیغمبر علیہ السلام وتسو نصیحتونه وکړل. یو دا چې کله لاړ شه دې خلکو ته د اسلام دعوت ورکړه. که چېرې دا مسلمانان شي ډېره ښه ده. 3 ورځې مهلت ورته ورکړه چې سوچ وکړي، او که چېرې نه مسلمانېږي چونکې دین دغه وخت کې عام کېدو، بیا د دوی سره مقاتله وکړه، قتال. رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو الحارث طرف ته خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ واستو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ د تلو سره متصل دی خلکو ایمان قبول کو، او حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ د دې په اطرافو کې غیر شاپیر مختلف مبلغین واستول چې د غیر شاپیر خلکو ته هم دین اسلام دعوت او رسی. غیر شاپیر علاقې ټول مسلمانان شو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط راواستول. هغه زمانہ کې د خط استولو د ډاک خاص انتظام نو، بلکې خط به دغسې تلو لکه څنګه چې یو سړی د یو علاقې نه بلې علاقې ته سفر کوي. البته خط به استولی کېدو په تیزه سورلۍ باندې. مثلا په عربو کې عام سفر په اوښانو باندې، او خط به استولو نه یا په تیز اوښ باندې یا په اس باندې به سړی لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خط کې ولیکل چې یا رسول الله زه دې علاقې ته رالم، نو دا خلک فوراً مسلمانان شو. د هغې خلاصه دا وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډېر زیات خوشحال شو، او بیا یې وفرمایل چې څومره زر کېدی شي یو وفد د دې علاقې د مشرانو ما څخه راشي. د بنو الحارث وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ په معیت کې مدینه منورې ته راغلو. اوه کسانو دا مدینه منورې ته چې راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم په څنګه نظر پریوتو، نو یې فرمایل من هؤلاء کأنهم رجال الهند. دا څوک دي؟ دا خو داسې ښکاري لکه څنګه چې د هندوستان خلک. هند دغه علاقه د موږ چې پکې اوسېږو، او یا نن سبا چې موجود کوم هندوستان دی، او د هغې مضافات کې چې څومره واړه ملکونه دي، دې ټولې ته هند وي. هند د فارس سره جنګېدلی و. په منځ کې حصه چې کوم دی نو خراسان وه، افغانستان او دا سرحدي بارډر دې طرف ته دا په خراسان کې راتلی. او خراسان هم په هغه زمانه کې د فارس زیری حکومت
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د فارس د بارډر سره متصل بیا د هند بارډر شروع کېدو نو زمونږ د دې علاقې د پاکستان دا شمالي مغربي علاقه دا د خراسان سره و او دا نور د هند سره و او هند ډیر زوړ ملک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه ډیر زیات مخکې هندوستان دا علاقه په تاریخ کې و رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې دا لفظ استعمال کو چې دا څوک دي دا خدا څخه ښکارېږي لکه د هندوستان د هند نه خلک راغلي بنو الحارث جواب کې ووی چې یا رسول الله نحن بنو الحارث مونږ بنو الحارث یو زمونږه د نجران د علاقې سره تعلق دی او چونکې هغه ټیم کې هند کې اسلام نو مسلمانان نو هغوی زر د خپل اسلام اقرار او اعتراف وکړو او وی نشهد انک رسول الله وان لا اله الا الله مسلمانان شوي دی مخکې د خپل اسلام اظهار په دې الفاظ سره وکړو چې مونږ بنو الحارث یو او مونږ دا شهادت تیرو گواهی ورکو چې ته د الله رسول او الله جل جلاله نه علاوه بل هیڅوک معبود نشته خدای صرف یو الله دی او د عبادت لایق صرف دغه الله دی دغه سره څوک شریک نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دینه تپوسو دی مشهور بنو الحارث پدې کې چې چرته به د دشمن سره د دې مقابله رااله نو دی به بریالیو او دشمن ته به ماته ورکول او شکست به خوړو د دې په مقابله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه زمانه کې جغرافیایي اعتبار سره دا خبرونه را رسیدل زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سيزونو نه ځان واقف ساتلو د هر څه د روم د فارس جغرافیایي حالات دا غي دنه معلومات صحابه کرام بتل یوازې صحابه ډېر بهادر خلک او بیا به د اغه خبرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دراړل په جنگي امورو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر حکمت او دانایی لرله ان سبا مسلمان کله د اسلام د یو حکم نه خبر ني او کله د مسره د جماعت سره خو تعلق وی لیکن د په سیاسي توګه باندې سیاست نه مراد دا سیاست نه د زمون په ملکونو کې کی سیاسي توګه باندې د تعلق د ملک او د ملکونو د حالات سره نه ځان نه خبري اسلام سکیږي په اسلام ستېریږي اسلام خوريږي کمزور کېږي مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي او کنا د خپل پټي سره کار دی د خپل دکان سره کار دی د نوکرۍ سره کار دی دا سینا مشرکین بخپل کار کوي امریکای والا بخپل کار کوي یورپ والا بخپل کار کوي دا سینا حالانکه استاد د دین د ختمولو الیاذ بالله الله جل شانه د دین تر ابد پورې قائم دائم او بالا ساتي دا غي د ختمولو لپاره داخله کې يهود او نصارا دای دومره زر کثیر مال خرج کوي په دې باندې دومره چې ډېر به حد مال په دې باندې خرج کوي دا غي د لپاره د ذکرې ادارې پرانیستي ستا قران پاک او دا غي علوم زدکې لیکن د هدایت تبارانا پتا کې د بے اتفاقی دراوستو د لپاره تا نه د دین د ختمولو لپاره دا حدیث علوم زدکې لیکن د اعتراض زه پکې ګوري چې کوم طرف نه مسلمان وای او د مسلمان کمزورتیا مالی لحاظ سره کوشش کول پکار دي مصنوعي لحاظ سره هم چې ملک د مسلمان چاته محتاج ني کچکول نه ګرځي په خلکو پسې د بل مصنوعات او انتظار نه کوي زمونږ په ملک تعلیمي ادارې د دنیا تعلیم حاصلي کالجونه وګوري نو سړک په سړک کالج دی یونیورسټي وګوري نو په یو خار کې سې یونیورسټي دي لیکن هر یو سیس کې محتاج یو مونږ بهر ملک آخر د دې کالجونو د یونیورسټي د سبق د حاصلولو مطلب څه دی د دې مطلب خداو
چې مونږ په خپل خپو باندې ودرېږو، خپل تخم مونږ د بهر نه راوړو، زمونږ په ملک خپل تخم نه کېږي، په دې کې بهر ته محتاج. ما مخکې عرض کړو، ما یو ملګري نه واورېدل چې د ټماټرو تخم په 8 لکه باندې کیلو، زمیندار وایي په 8 لکه روپۍ باندې 1 کیلو دی، د ګرامونو په حساب سره داخلي. او دا تخم چې کوم دی نو دا ځمکې داسې اموخته کړي دي لکه کومه معده چې په پیپسي باندې په 7 اپ باندې اموخته شي، هغه بیا روټۍ د غنمو نشي ازمولی، او په ډبل روټۍ چې اموخته شي نو د غنمو روټۍ د ژرندې اوړه بیا نشي ازمولی. دغسې زمونږ ځمکې په دې تخمونو اموخته شوي دي، د دې ملک تخم پکې نه کېږي، کار نه کوي. نو په دومره سیس کې، په اوبو کې، په مشروباتو کې، په هر یو سیس کې بل ته محتاج. که چېرې دنیایي سطح باندې هم دا ملک غیرت وکړي او د مسلمانانو ملکونه غیرت وکړي نو د لوږې به هم نه مري. الله جل شانو دومره خزانې پیدا کړي په دې ملک، اعلی سیزونه د خوراک سکاک په دې ملک جوړیږي او هغه بهر ځي. اعلی سیزونه د اغوستو او مختلف قسم په دې ملک پیدا کیږي او هغه بهر ځي. که د دې ځای په مسلمانانو باندې دا خرج کېدی، جسمانی لحاظ سره، ذهني لحاظ سره، نفسیاتی لحاظ سره، مالی لحاظ سره، اعصابي لحاظ سره، به دا خلک چې کوم دی نو مضبوط او قوي وو. په دې ملک خزانې راځي او د هغې چې کوم دی نو ټول آمدن هغه بهر ځي. دا ملک په 100 روپو باندې خوشحال کی. مختلف ادارې پکې جوړ شي، د ټریفک سره تعلقي بسونه وي یا نور داسې قسم سیزونه وي چې د هغې ټول مفادات هغه بهر ملکونه حاصلې. نو دین اول دی، د دنیا نه مقدم دی. د دنیا په باب کې مونږ دومره یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسولو، هغه صرف مونږ ته د موس طریقه نه ده ښولي، بلکې هغه امور حربي، جنگي او سیاسي امور دشمن ته به څنګه ماتې ورکړي، د دې ټول احادیث په کتابونو کې شته. د اغیارو کوشش دا دی چې دا کتابونه زمونږ د مخې نه لر کړي او دلته کې عالم دا ختم کی د دین استفاده نه اخلي. کتاب الجهاد کې، کتاب المغازی کې، کتاب السیر کې دا احادیث یو لوی ذخیره په هر کتاب کې د احادیثو چې وجد کې پاغه کې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه خندق په موقع چې ډیره سختی وه، دشمن سره د ټولو قبایلو ډلو راغلی و، د مکې د کافرو او ټول قبایل وسره راغلی او په دې نیت راغلی وي مونږ مدینه منوره د هغې بنیادونه ختمو او د دې مسلمانانو استحصال کو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره باندې خندق ونستو او بیا د خندق نه دننه مدینه منورې طرف ته مسلمانانو بهر کافر، داسې مضبوط کافر هر لحاظ سره هغه راغلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې چې د خندق نه پورې څوک نه شوتلی، په هغې کې به هم صحابه واستول. حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي چې مونږ ناستو، نهرې تېرېدې، د ساړه نه محال بدتر او داسې سخته مقابله وه د دشمن سره چې دشمن ته به منیخ کتل نو ځان ما بچ کولی شو، او که به نه کتل نو زمونږ د مرګ به خطره وه، غشی ورالو، په هغې به ولګېدو، سترګې په دشمن باندې. او په دې موقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 مزونه قضا شوي او د ماسخوتن مزم د خپل وخت نه بې وخته شوی. داسې حالاتو، په دې حالاتو کې حضرت حذیفه رضی الله عنه واستولو، ورته ویې چې لاړ شه د دشمن خبر راړه. صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اشارو باندې ځان قربانولو، لیکن د ساړه او د سختۍ او د مصیبتونو د ستړي ستومانې د وجه نه کله کله د سړي حالت داسې شي چې سر نشي پورته کولی، خپې کار نه کوي. هغه وایي ما ته یې وویل چې حذیفه ته لاړه شه. زه لاړم، خندق نه پورې شوم. دا صحابه کرام دي، یو کس هغه ځي د دشمن په منځ کې ننوځي او یو ځای ته لاړم نو ابو سفیان دغه وخت کې اعلان کولو. ابو سفیان د کافرو د لښکر مشر و، دی بیا وروستو مسلمان شوی دی، صحابي دی، لیکن دی وخت کې د کافرو مشري کوله، سردارو. نو د خلکو ته وی چې خلکو راغونډ شئ، یو خبره کوم په غور سره واورئ.
خو اول وګورئ تاسو سره پردی کس د دشمن خو تاسو کې نه دی راننوتی، هغوی هم د دې خبرې خیال کول. نو حضرت حذیفه رضی الله عنه مسلمانو، ویښ مسلمانو، دومره تکلیفونو، ستړې ستومانې، د ساړه د شدت تکالیف نه باوجود دی وایي چې ما سره کوم کافر نږدې و، یو کافر ما سره نږدې و، هغه سره خوا کې ناستم، هغه ما زر د لاس نه ونیو، ما ورته ویل لکه څوک یې؟ پردی سړی خو نه. هغه ما ته وایي نه فلان کې یم، د فلان کې زوی یم، فلان کې قبیلې سره مې تعلق. هغه مې دې خبرې ته جوړ نه کړو چې ما نه تپوس وکړي. ما ورته ویل ټیک ته خپل سړی. په دې کې ابو سفیان خبرې شروع کې وایي چې مونږه محاصره اوږده شوه، طوفان رالو، سیلۍ راله، یخه سیلۍ به چلېده په مدینه منوره کې. نن سبا ټریفک دی، بسونه دي، لارۍ موټرې دي، کارخانې دي. هغه زمانه کې دا څیزونه نو. د شام نه به یو هوا چلېده، دا خدای وبخه په خلکو باندې راوړې، خلکو ته تکلیف ورکړي. ټول ته اشارې کوي چې رستو کښېنه، ته بیا مخکې راځې. بیا چې مخکې راځې نو مخکې وړاندې راځه د وخت په لحاظ. بعضې کسان داسې دي چې هغه 10:30 بجې راغلي دلته. نو هغه زمانه کې دا څیزونه نو. مدینه منوره کې چې به ساړه و، د شام نه به هوا چلېده، هغه به ډېره یخه وه، هغې ته به څوک ټینګېدی نه شو. مونږ په خپله د ژمي په موسم باندې یو ځل تلي وو حج ته، او په هغه ورځو شپو کې م یخه هوا مدینه کې چلېده. ما وی چې دا عرب دي، دا دومره سخت ساړه. مسجد نبوي نه چې بهر ووتې، په دې سینه به دا هوا ننوته. نن سبا خو ګرم بنینونه دي، کوټونه دي. هغه زمانه د صحابو زمانه د غربت او د فقر وه. دې سخت ساړه کې دی وایي چې ابو سفیان دا اعلان وکړو چې طوفان دی، سیلۍ ده، یخه، او موږ سره راشن هم ختم شوی دی، او هر یو سړی خپل سورلي باندې سورېږي، یو ځای خپل سامان وړي. چې دا اعلان یې وکړو نو دی وایي زه رالم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې اطلاع ورکړه چې یا رسول الله ابو سفیان داسې اعلان وکړو. د الله رسول په دې خبره ډېر خوشحال شو او مبارک ناستو پرلتې والی، او ما ته وایي زما په دې پتون باندې زنګون باندې سر کې د اوږده شه، او خپله کمبلې په ما باندې اوږده که چې ساړه دې شوی دی د ډېرې خوشحالۍ نه. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر یو څیز نه ځان خبرول. دا تعلیمات یې امت ته ورکړي دي. دغسې په چوف باندې او په دم باندې کارونه په دې دنیا کې نه کېږي، بلکې بعضې سړی وایي چې نوکري م غواړم، خو داسې دم راته وښیه چې هغه کوم چې نوکري راته میلاو شي، پیسې را باندې راوورېږي. بعضې سړی وایي مونځ کول غواړم، خو داسې دم و وظیفه راته وښیه چې مونځ ته شروع شي. هلکه مونځ که چېرې په دم باندې کېدی، بیا خو به ټول خلک مسلمانانو. بل الله جل شانه قرآن کریم کې وایي که چېرې ما غوستی دا ټول خلک به په ملت اسلام باندې جمع و، لیکن ما خلک خپل خپل اختیار ته پرېښي. هر یو سړي ته قوت او طاقت او اختیار ورکړی دی، او دا اجر او جنت په دې کې دی، او دا دوزخ ته تلل په دې کې دي چې اختیار او قوت او طاقت مې درکړی و، بیا ته څنګه په دین اسلام دی عمل ونه کړو. نو دغه وفد د بنو الحارث رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینې منورې ته رالل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ کې شهادت دیر کو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما اورېدلي دي تاسو په جنګونو کې په دشمن باندې غالب راځئ او اکثر بریالي یې. د دې وجوهات څه دي؟ هغوی ورته یو څو وجې ذکر کړې، یعنې د اسلام راوړو نه مخکې پکې دا وجې یو څو وجې ذکر کړې. هغه وجو کې یو وجه دا ذکر کړه چې مونږه اتفاق په خپله کې ساتو، افتراق نه پیدا کوو، بیلیږو نه. زمونږ رای یو وي، زمونږ سوچ یو وي، په مونږ کې اتحاد او اتفاق. نن سبا مسلمانان ملکونه ډیر دي، اتفاق او اتحاد نشته. که د ملک په خوا کې یو ملک مسلمانانو ته نقصان دشمن رسوي، اوچتوي نو دی وایي شیر مخ خو ما نوړي، دی وړي خپل کار وکړي. او د یو ملک مسلمانان د یو صوبې او د بلې صوبې مسلمانانو باندې چې د یو صوبې په مسلمان سختی راشي، بلې صوبې والا سره فکر نه. د یو ضلع د یو کلي په یو کور کې دوه رونه، یو رور
هغه په تکلیف کې مبتلا شي، بل رور که په ظاهر وسره کینی خو په زړه کې دا وایي چې زه شکر دی بچم دی پکې مبتلا. دا حالت دی نن سبا. او چې کله په امت مسلمه کې اتحاد نی، اتفاق نی، د الله جل شانه نصرت نه راځي. الله ولی الذین آمنوا، الله پاک د مؤمنانو ولی دی. او الله جل شانه فرمای وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به په ټولو غالب یئ، زورور یئ، اعلی یئ، معزز به یئ، شرافت به تاسو ته حاصلي، فضیلت به تاسو ته حاصلي، هر اعتبار سره به تاسو په نورو قومونو وړاندې یئ. خو شرط دا دی چې مؤمنان یئ. او دا مؤمنون یو ټکی نه دی که ته ووایې چې زه خو مؤمن یم. دې پسې شاته حقیقت دی چې هغه انشاءالله بله واقعه کې بیانېږي. مؤمن سړی کې څه صفات وي، څه خویونه وي، څه خوبۍ وي، دی ظاهري طور سره څه اعمال کوي، دی د هغې صفاتو خویونو خصلتونو په وجه او خوبیو په وجه د بل کس نه ممتازي. دی یو شانی په خویونو کې هغه بل شان په دې پېژندی شي. په جوړو جامو، په پټکي او ټوپۍ، په پیزار او سپلۍ باندې نه، په مال او دولت، په عہده او منصب باندې نه، دی په صفاتو پېژندی شي. بل دی په کردار پیژندی شي، په اعمالو باندې، دی په رسم و رواج پیژندی شي، دی د کور کلی طور طریقې د خپل پیغمبر د طریقې مطابق ساتي. نور قومونه د دې خبرې خیال نه کوي. نو مومن فرد پسې او امت مسلمه امت پسې شاته یو حقیقت دی. هغه حقیقت چې وي دا مومن دی او دا الله جل شانه مدد هغې سره. که چېرې دا حقیقت ته ونه رسیږي نو او ایمان وي نو جنت ته به ځي، خو که ګناه پې غالبه شو نو جهنم ته به هم ځي. جهنم کې به سزا خوري، د هغې نه پس به ځي. او جهنم کې د اور د سوي طاقت به چا کې دی؟ یو منټ دپاره یو سړی په اور کې ودرې او بیا د جهنم اور الله مدې وساتي. بهرحال یو دی دا وایي چې مونږه اختلاف نه کوو او په مونږ کې اتحاد او اتفاق وي، وحدت وي. دا ډیر مضبوط شی دی دشمن ته شکست ورکولو کې، وحدت. دویم شی دی فرمایل چې مونږه ظلم پچا نه کوو، ظلم پچا باندې نه کوو. یعنی ابتدا د ظلم نه کوو، دشمن باندې اول ظلم نه کوو چې مونږ باندې وکړي د هغې بدله اخلو. قرآن کریم کې الله پاک د صحابو دغه صفت بیان کړی دی. وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. او که یو کافر قوم دی سره بدماشي کوي، بغي زیاتی کوي، تجاوز کوي، ظلم کوي، بیا دی مدد اخلي، بیا هغې نه د هغې بدله اخلي او هغه سره هماغسې کوي چې څنګه یې ورسره کړي دي. بیا د هغه د جرأت کله نه کېږي چې ده سره هغسې وکړي. اوس د مسلمانانو په ملکونو علاقو کې چې کوم سړی بدماش او ظالم دی هغه ظلم وکړي، هغه چوټ آزاد وي. هغه که جیل ته نه ځي، که لاړ شي لږ وخت دپاره پروت وي، بیا دومره زور دی ورپسې هر ځای کې سفارش چلی هغه آزاد شي. او چې غریب سړی دی که په هغه باندې صرف شک وي، حقیقت نه نو هغه پکې پروت وي، عمري پکې پروت وي، څوک یې تپوس کوت نه کوي. که مړ شي پکې نو مړ دی شي. وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. نو دی وایي چې مونږه ابتدا د ظلم نه کوو. په چا باندې چې ظلم کوو نو ابتدا نه کوو، بلکې چې دشمن ړومبی ابتدا وکړي نو مونږ بیا د هغې جواب ورکوو. یو دریم دا وی الصبر عند البلاء. په سختۍ باندې مونږ صبر کوو، مصیبت او تکلیف که راشي په هغې باندې صبر کوو. رسول الله څلورم حسد نه کوو د یو بل سره. نن سبا حسد ټول امت دې سیز خراب کو. په خپله ترقي کولی نه شي، بل ته داسې لارې چارې ګوري چې د کومه ترقي کړي ده چې دی پاتې شي، که هغه اخروي لحاظ سره یي که هغه دنیوي لحاظ سره، هر څنګه ترقي شي په هغې کې د پاتېدو کوشش کوي. بلکې په کور کې یو ورور چې هغه ته الله جل شانه په حلال او جایز طریقه مال ورکو بل نه برداشت کوي. ته داسې وکړه چې الحمدلله دا زما ورور دی، یا الله ده ته دې ورکړی دی، ما ته هم داسې راکړي.
که چېرې ته دا وایې چې ده سره ولې دی دا حسد دی او که چېرې ته دا وایې ده سره ښه ده شکر دی زما ورور دی چې خوشحال دی زما نسبي او د وینې رشته ده ورسره زما د اسلام ورور دی مسلمان دی یا الله شکر دی چې ده چاته لاس نه دی اوږد کړی ما ته هم داسې راکړي دا نعمت راکړي دا دنیاوي ده او اخروي اعتبار کې خو نن سبا مسابقت د سره شته دی نه او خو که چېرې چاته الله جل شانه عزت ورکو نو دغه وخت کې هغه بیا نه برداشت کېږي نو به هر حال څلورم دا چې وي مونږ حسد نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل صدقتم تاسو رښتیا ووایئ یعنی صدقتم دا تایید دی د دې مطلب دا دی چې دا خبرې تاسو کې په جاهلیت کې وي خو دا ټول کارونه ښه دي اوس هم ساتئ بعضې خبرې سړی د کفر په حالت کې درستې کوي لکه یو سړی سخي دی او سخاوت کوي نو چې کله ایمان قبول کی نو دا سخاوت یې ښه کار دی او چې ایمان راړي نو الله جل شانو د هغې اعمال او اجر دته بیا په ایمان کې ورکوي که چېرې ایمان یې قبول نه کړو نو بیا څه نشته په مکه مکرمه کې یو کافرو هغه به خیراتونه کول صدقې به ډېرې ورکولې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور بی بی عایشه رضی الله عنها تپوس کوي چې یا رسول الله دا دومره سخي سړی و دته څه اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله هم دا نو ویلي اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی یا الله ما وبخې یعنی الله جل شانه ته رجوع نه وکړي توبه یې نه وایستي که د کفر نه توبه ایستی بیا به د دې هر څه ورته اجر نو معلومه دا شوه چې د انسان بعضې اعمال په کفر کې هم درست وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تایید دا وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو څو میاشتې و او بیا د دې نه تقریبا 2 میاشتې پس دی چې لاړل پیغمبر علیه السلام وفات شو دی په آخر کې راغلو او چې کله دی وطن ته لاړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي واستولو هغه ته خط ولیکلو عمر ابن حزم رضی الله عنه صحابي دته وی چې لاړ شه او دی خلکو ته د دین احکام وښیه هغه په کتابونو کې هغه خط شته په هغې کې تفصیلي احکام دي تفصیلي په هغې کې صرف 2 خبرې زه دغه وخت کې کول غواړم د عقیدې نه یې شروع کړي ده او اخیره پورې غټې غټې خبرې هغه یې ودخولي یو یې په هغې کې دا ویلي چې کله ستاسو په خپله کې جګړه راشي نو بیا به قبایل او خاندانونه نه راغواړئ ای فلانکي راشه ای ډنګړي راشه د جاهلیت د زمانې رسم اوس هم زمونږ په دې علاقه باندې بلکې په ټول ملک ځای په ځای موجود دی که چېرته د چا سره جنګ شو نو خپل رور او رشتہ دار عزیز په دې تپه کې د هغه سره ولاړي ځکه چې دا د ننګ او د غیرت مسله ده موږ سره یې جنګ دی دې ته نه ګوري چې دی په ناحقه دی قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي که ستا پلار او ستا رور او ستا عزیزان او رشتہ داران هغه د خدای خلاف کوي نو ته به د هغوی سره ملګری نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته د جاهلیت چغه ویلې ده د جاهلیت پکار د جاهلیت ناره چې ای فلان کو هغې به خپله قبیله راوغوسته راشي که دی به په ناحقه ټول به ورسره جمع شو وایي داسې به نه کوئ بلکې الله او د الله رسول به راغواړئ او الله او د الله د رسول د راغوستو نه مراد دا دی چې د خدای حکم ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ته به غاړه کېدئ چې الله څه وایي او د الله رسول څه وایي هغه فیصله به کوئ که ته په زیاتي نو ته به رستو شي د خپلې دعوې او که بل کس په زیاتې کوي نو هغه دې رستو شي یو دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ته دا خط کې ولیکل ډېرې خبرې وي په هغې کې 2 خبرې دا وي یو دا بله دا وه چې په سر باندې جوړه مه جوړوئ یعنی د سر ویښته سړی وساتي بیا هغه چې کوم دی نو وتړي او داسې په سر باندې بوتکه غونې جوړه شي داسې به نه کوئ د الله رسول د سر د ویښتو په باره کې د ډیرو امورو نه منع فرمایلې ده نن سبا هغه رواج شروع شو
چې مسلمان زلمی د چا بچی بالکل د دین په باره کې او د پیغمبر د طریقې باره کې تپوس نشته چې زمونږ خپل شعار څه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سوا. دا الله رسول فرمایي چې ویښته ساتئ نو یو شان به ساتئ، چرته کم چرته زیات نه. نن سبا تاسو ته معاشره کې حال معلوم دی چې کومې نخرې د ویښتو سره کېږي. دا ټول د هندوانو د کافرو د مشرکینو رسم دی، په هغې پسې تللی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي ده او حرام دي. دا سړی په ویښه او په ودو په حرامو کې مبتلا دی. یا سرکل کا ټول یو شان او یا اوساته نو یا کمان ده. بیا دا جوړه یعنی سر ویښته غونډول دا نن سبا دا زمونږ په ملک کې مرالل ویښته اوساتي او بیا هغې ته لکه د ښځو د جینکو په شان نه پوني ورته وایي که څه ورته وایي هغه ورته واچوي ربړ ویښته یې وځای کړي. دا هلک وي. بل ورځ په دې سړک باندې تېرېدم یو کس وبس کلی نو ما یې وګوره دا جینۍ ده پیغله جینۍ ده او سارې بربنډې په سر لوپټه نشته ناڅاپه پرې نظر پرېوت. چې مې وکتل نو هغه لوبغاړی و کرکټ یې کولو او د سر ویښته یې اوږده او په دې منځ باندې یې تېنه ربړ تاو کړی. دا حالت دی زمونږ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه خط کې چې خط کې خو ټول تفصیل د دین اسلام نه راځي، کومې غټې غټې خبرې ذکر کړې وې په هغې کې یو خبره ده. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خط هغې ته واستولو چې په دې خبرو باندې عمل کوي. دغې کې نن سبا موږ دپاره هم تعلیمات دي. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو وفد راغلی و، د ازد وفد. ازد قبیله دا ډیره لویه قبیله ده. بیا په دې کې ډیر ګڼ شاخونه دي، لکه قریش غټه قبیله ده او په هغې کې ګڼ شاخونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا کس رال پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وکتل نو ډیر په سکون او په وقار سره رالل، سلیقې او طریقې سره. وقار او سکون دا دی مثلا تاسو غټه مجمع ده 4,000 3,500 4,000 خلک وي په جومات کې، هر یو سړی په کلاره مز وکړي، په کلاره ځي. که څوک راغلی د هغه سره د ملاقات امکان کیدی شي میلاو شي، نو کنی نو نه. منډې وهل، چغې ایستل، یو بل ته دیکې ورکول، په بل د پاسه سورېدل، د بل په اوږو باندې اوړېدل، دا د سکون او د وقار خلاف ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې او په دین کې د سکون او د وقار حکم دی. غټه جمع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې صحابه کرام پکې ټول جمع شي و، هغه د حجة الوداع په موقع و، د هغې تذکره به انشاءالله راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 1,00,000 نه زیاته مجمع وه، 1,20,000 کم او بیش صحابه کرامو دغه وخت کې. دا مجمع چې د عرفات نه را روانه شوه او مزدلفې طرف ته راتله، بیا د مزدلفې نه را روانه شوه او جمراتو ته راتله شیطانانو ویشتو ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په اوښه باندې سورو او دا به فرمایل وق سره علیکم بالسکینه والوقار، علیکم بالسکینه والوقار. سکینه او وقار اختیار کوي، په کلاره ځئ، په کلاره ځئ. سکینه او وقار ځکه که یو ځای کې 10 کسان جمع شي او بدنظمي کوي نو په هغې کې یو بل ته اذیت او تکلیف رسوي، او که 50 لکه افراد یو ځای کې جمع شي او سکینه او وقار وي نو هیڅ چاته به تکلیف نه رسي. او کیدی شي چې موقع اگر که وخت ډېر ولګي د یو کار کولو هر چاته میلاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ولیدل چې دی په ډېر وقار او سکینې سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تپوس کوي من انتم، تاسو څوک یئ؟ هغه وویل نحن مؤمنون، موږ مؤمنان یو. من انتم، تاسو څوک یئ؟ موږ مؤمنان یو. د هر ځای په هر ځای کې د دې سوال جواب مختلف، لکه تاسو به خیال کړئ چې لاهور کې کراچۍ کې ستا چا سره ملاقات وشي، تا نه تپوس وکړي نو ته ورته وایې چې زه د پېښور یم.
پېښور کې به کلي کې چېرته پاتې کېږي، خو ته به ورته پېښور یادې ځکه چې غټ ځای، او که د صوبې ورته یادې نو زه د صوبه سرحد او بیا چې کوم دی نو په هغې کې د پېښور، بیا که پېښور کې د چا سره ملاقات وشي د کم ځای، نو ته ورته وایې زه د فلانکي کلي یم. نو که د کافرو په ملک کې یا پته نه لګېږي، کافر هم ډېر وي مسلمانان هم، رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به وفود راتلل د کافرو، پیغمبر علیه السلام تپوس کوي من انتم تاسو څوک یئ؟ فرمایل نحن مؤمنون. د دې جواب دام کې دی شو چې موږ د فلانکي قبیلې سره تعلق دی، د فلانکي نیکه سره زموږ تعلق، فلانکي خیل یو. خو نه د دې جواب دا ورکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شو. د دې موقع دا وه چې څنګه یې دا ووایي نحن مؤمنون، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر یو څیز حقیقت وي، ستاسو د ایمان حقیقت څه دی؟ تاسو ته ما مخکې عرض کړل چې مخکې واقع غدا را روانه، که موږ ووایو چې موږ مؤمنان یو، نو ته سوچ وکړه چې ستا د ایمان حقیقت، هر یو څیز پسې شاته حقیقت پکار. یو سړی وایي چې ما ته د ګلکار ضرورت دی خو چې ښه آبادۍ کولی شي، او یو کس راشي هغه ورته وایي زه ګلکار یم او په ټک نه پوهېږي چې خښته سړی څنګه کېږي، دیوال بسالو سره څنګه برابرې، په دې څیزونو نه پوهېږي. نو دی ورته وایي چې راشه دغه ګز دغه میدان اوس دې ګورو چې ته ګلکار یې او که نه، ترکاڼ یم، انجینیر یم، ډاکټر یم، پته به دې ولګي. هر یو څیز پسې شاته حقیقت د دنیا په کارونو کې. دغسې چې یو سړی وایي چې زه مؤمن یم، نو دا څه رسمي شی نه دی، د لفظ الفاظو سره تعلق نه دی چې یو سړی ځان ته مؤمن وایي نو هغه به مؤمن وي، او چې ځان ته کافر وایي نو هغه به کافر وي. نه، دې پسې شاته حقایق دي. د مؤمن لفظ پسې شاته عقیده ده، هغې پسې شاته اعمال دي، هغې پسې شاته اوصاف او صفات دي، په هغې پسې شاته معاملات دي، د هغې طریقې دي چې دا د ایمان د تقاضې مطابق کې او دا ټول څیزونه د ایمان ته برابر وي، نو هله ته مؤمن. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته دغسې فرمایي چې د هر یو څیز یو حقیقت وي. تاسو چې ووایئ چې موږ مؤمنان یو، نو ستاسو د ایمان څه حقیقت دی؟ نو دغه وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زموږ د ایمان حقیقت صرف دا دی چې موږ کې 15 خبرې دي. په دې کې 15 خبرې هغه دي چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی، 15 خبرې هغه دي چې د هغې تعلق د عمل او د کردار سره دی، او 15 خبرې داسې دي چې د هغې تعلق په هغې خبرو باندې زموږ عمل د جاهلیت د زمانې راسي. دا 15 صفات دي په موږ کې، دا زموږ د ایمان حقیقت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هغه ډومبۍ 15 خبرې څه دي چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی. دا حضرات وفد وی چې صاحب ستاسو د طرف نه قاصد راغلی و. پیغمبر علیه السلام چې کله مکه فتح شوه او علاقې فتح شوې، نو بیا به صحابه کرام استول دې طرف ته لاړ شه، دې خلکو ته د دین تعلیم ورکړه چې څوک مسلمانان نه دي هغوی ته د اسلام په باره کې ووایه. نو دوی ته دغسې صحابه کرام تلي وو، دوی وی چې یا رسول الله ستاسو د طرف نه قاصد راغلی و، هغه مونږ ته وی 15 خبرې د عقیدې متعلق راته دا بیان کړې وې: الایمان بالله، یو په الله باندې ایمان راړل، دویم بالملائکه، په فرښتو باندې ایمان، دریم بالکتب، د الله په کتابونو باندې ایمان، دریم بالرسل، د الله په پیغمبرانو باندې ایمان، او څلورم او پنځم بعث بعد الموت، د مرګ نه پس دوباره اوچتېدل او ورځ د قیامت باندې ایمان. دا 15 خبرې. په الله باندې ایمان دی، مونږ الله منو چې یو دی، په ذات او صفاتو کې څوک شریک نه لري، هغه زمونږ رب پروردگار دی او خالق دی. په فرښتو مو ایمان دی، فرښتې شته، وجود لري، مونږ ته نه ښکاري، او الله جل شانو په مختلفو کارونو لګیا کړي دي. په کتابونو باندې زمونږ ایمان دی، الله جل شانو د اسمان نه کتابونه واړه او غټ نازل کړي دي، څه د پاسه سل، په هغې کې غټ کتابونه 4 دي: تورات، زبور، انجیل او قرآن کریم.
په پیغمبرانو باندې زمونږ ایمان دی د حضرت آدم علیه السلام نه تر آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې الله جل شانه انبیاء کرام راستولي په دې ټولو زمونږ ایمان دی مونږ یې منو. او بیا چې کوم دی نو په ورځ د آخر باندې چې سړی مړ شي دی نه پس بیا دوباره پورته کېدل شته او د الله جل شانه په وړاندې پیشي ده په دې باندې زمونږ ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو وی ټیک ده. بیا ورته وفرمایل چې هغه 5 خبرې کومې دي چې تاسو په هغې باندې عمل کوئ. د یوې شهادت الله اله الا الله و اقامت الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام رمضان والحج من استطاع الیه سبیلا. هغه 5 خبرې دا دي چې په هغې مونږ عمل کوو چې مونږ لا اله الا الله ډیر ډیر وایو. لا اله الا الله لا اله الا الله. چې سړی د الله جل شانه چې په دې کلمه مسلمانېږي دا ډیره په کثرت سره وي. د الله نه علاوه بل څوک معبود نشته. صحابه کرامو به یو بل ته وی راځه چې لږ ساعت ایمان تازه کو، تعال نجدد ایماننا، راشه چې ایمان تازه کو. بیا به ایمان پس تازه کولو لا اله الا الله د دې ورد به وکړو چې په دې ایمان تازه شي. د الله نه علاوه بل څوک معبود نشته. چې څومره دا کلمه ته وایي دومره په دې په زړه کې ننوځي. دا د انسان د ژبې اثر دی. په هر چا باندې د هغه د دې ژبې د خبرو اثر کی. ماشوم په ماشوموالي کې د پیسو په قدر باندې پوه شي د کور نه چې دا 20 روپۍ دي د 50 روپۍ دي په دې باندې دا د سیزونه کېږي. نو کله کله وړوکی ماشوم مې بل ته لاس ونیسي ما ته پیسې راکړه، ځکه چې دا حقیقت د ده زړه ته ننوتی دی چې په دې پیسو باندې دوکاندار ته چې لاړ شي نو څه ورکوي دغسې نه ورکوي. او د دې پیسو تذکره په کور کې بیا بیا کېږي. نو ځکه د ژبې اثر د انسان په زړه کېږي. بل چې خبره کوي د هغې اثر ستا په زړه م کېږي او د هغه په زړه م کېږي چې څوک خبره کوونکی دی. کوم سړی چې ښه خبره بل ته کوي د هغې اثر په هغه م کېږي، د هغې فایده دا ده او بل باندې م کېږي چې بلې اوري په غور سره. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. وی یو څیز چې زمونږ په عمل دی هغه کثرت د دې کلمې دی چې دا کلمه مونږ وایو. دویم اقامت الصلاة مونځ قایمول دي. دریم ایتاء الزکات زکات ورکول. مونځ قایمول مونځ کول نه مونځ قایمول. قرآن کریم د سر نه تر اخره پورې تاسو وګورئ چې چېرته کې لفظ راغلی د مونځ دپاره نو اقامت الصلاة یقیمون الصلاة اقیموا الصلاة. اقامت الصلاة مز ادرول مز ادرول. د مز ادرولو معنا دا ده چې ټول مزونه سره د شرایطو سره د ارکانو سره د آدابو هغه ته وکړي نو دا مز قایمول دي. او که چرې په هغې کې په شرایطو کې په ارکانو کې فرق رالو نو بیا دا ادرول نه دي، دا بیا په ځمکه پروت وي. دیوال چې ودرې نو هر یو خښته په بله خښته باندې کېدی نو سال سره به برابرې. که چرې برابر نه شوه او دغسې ارجل برجل کېدی نو دا دیوال نه خیږي، دا په ځمکه پروت وي. خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. معمار گلکار چې کله ډومبې بنیادي تیږه هغه کږه کېدي بیا چې په هغې باندې دیوال خیږي تر سریا اسمانه پورې دیوال وخیږو هغه به کوخیږي هغه به راغورځي. نو اقامت الصلاة لفظ قرآن پاک کې ذکر دی. دا ټکه یاد ساتئ. بعضې سړی د ماسپښین موضوع کی د مازدیګر موضوع کی د ماښامو کې د ماسخوتن او د سهار نه ماسخوتن ستړی او د سهار نه بعضې ماسپښین مازدیګر ماښام نه کوي. ولې په کار کې اخته یم ډاکټر یم مریضان ګورم بیا به ټول وروسته وکړم. اقامت الصلاة نه دی. مز د وخت نه بې وخته کول اقامت الصلاة نه دی. قضا کول اقامت الصلاة نه دی. په اودس کې کمی راوستل اقامت الصلاة نه دی. د جمع سره مز نه کول اقامت الصلاة نه دی. او چې څوک یو 2 مزونه کوي نور نه کوي نو دا خو قطعا نه دی. نو دی وی چې مونږ اقامت الصلاة په دې ما عمل یا رسول الله. او ایتاء الزکات زکات ورکو. یو ځل زکات ورکول نه هر واري ورکول. او زکات په کال کې یو ځل ورکولی کېږي بس چې څومره آمدن تا سره دی په هغې کې 40 برخه وباسه
فقیر ته مستحق ته ورکو. او پنځم دا چې حج مونږ کو نو زمونږ چې کوم سړی د حج وس طاقت لري په هغې باندې زمونږ عمل حج کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ټیک مو وویل. بیا هغې نه تپوس کوي چې هغه نورې پنځه خبرې څه دي چې تاسو د جاهلیت د زمانې په تاسو کې وي. دی وي چې یا رسول الله هغه دا دي: الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء. د راحت د نعمت په وخت کې د الله شکر ادا کول، د نعمت په وخت کې د الله شکر ادا کول. صحت باندې شکر دی یا الله، خوراک دی کو شکر دی ستا یا الله. پیسې به د سره وي لیکن پیسې د خوراک شی نه دی. چې کله په ملک الله مدې وساتي، پخوا به قحط راتلو، قحط راشي خلکو سره به زرو، خلکو سره به غمیو، قیمتي دا به ګرځول وي چې ما ته سیر اوړه څوک راکړي. سیر اوړه به چېرته ونه، شهزادګانو شهزادګیو به ګرځول، چا به سیر اوړه نه ورکول، د قحط په وجه به هلاک شو. نو د الله جل شانو په هر نعمت باندې په ګوټ اوبو باندې شکر، او شکر په خلم دی، شکر په زړم دی، شکر په اعمالو سرم دی، او شکر په دې سرم دی چې هغه نعمت ته په ځای استعماله. اوبه نن سبا کله کله بې ځایه بهیږي، کلاو بمبه بهیږي، سرکاري بمبه لګېدلې ده، کلاو بهیږي، پاکې صافې اوبه زمونږ په ملک الله جل شانو مونږ ته راکړي، د هغې اهتمام نشته. بعضې ځایونو کې د اوبو سخت تکلیف دی، لکه دې غریزو علاقو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د غرونه چې دي د تورخم نه کته جنوبي علاقو طرف ته ځه، خلک د تالابونو نه اوبه راوړي. داسې کسان به په دې مجمع کې وي چې هغوی ته د دې خبرې پته ده. بعضې ځایونه داسې دي چې په هغې کې شوروز تیر شي، شوروز پس کور ته راورسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې وه، یو مشک اوبه به یې راوړې. بعضې ځایونه داسې دي پروسه کال کابل کال زمونږ یو ملګری دلته د هغه سره میلمه راغلی و د بلوچستان، هغه ووی کیسه یې بیانوله وی چې یو عرب شیخ و هغه ښکار ته راغلی و، هغه سره ډېرې پیسې وې، ډېره ډانډه او ملګري و سره، لرې یو دوه زنانه وې او هغه په ګنټو باندې یو ځای کې ناستې وې، کله به ودرېدې کله به کېناستې په صحرا کې په دشته کې. بلوچستان کې لوی 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 دشتې دي. هغه تپوس وکړو وی چې دا څه دي؟ وی صاحب دا زنانه دي او اوبه ډکوي. وی دی ځي ولې نه؟ وی اوبه دومره دي چې هغه زر نه ډکي. هلته چې کله هغه لاړو په خپل هغه حالت وکتو، وی د وښو په پاڼه باندې څاڅکې اوبه راځي او هغې ته یې لاندې لوښی ایښی، یو لوښی ګنټې واخلي. نو دا زنانه چې څه اوبه جمع کړي نو بیا لاړه شي کور ته، نو په هغې باندې کټوۍ سمسۍ او دس وغیره دا کوي. بیا د هغې نه پس د بل نمبر راشي، دومره سخت قلت په هغه ځای کې. دوی وی چې دا خو ډېر تکلیف دی. په دې کې اکثر خلک داسې وي چې زړه یې نری وي، رحمدلی، ترسناک وي، سخیان وي. هغه ووی چې دې علاقو کې په هر یو ځای کې چې چېرته کورونه دی وي کویان وکنئ، د کراچۍ نه یې پارټي راوسته، کویان یې ورته وکنستل، هغه ځای کې وی اوبه ترې اخلی، لاندې وی اوبه، لیکن سره د هغې پیسې په هغې باندې ولګول. نو عرض مې دا کولو چې دومره لوی نعمت دی چې څاڅکي ته سړی محتاجي. کله مونږ سره دا نعمت دی نو مونږ یې بیو، نو نعمت بې ځایه فضول په بې محل ځای کې تویول کېښودل غورځول، دا د نعمت ناشکري ده. دی ورته ووایي چې الشکر عند الرخاء، یا رسول الله مونږ د راحت په وخت کې او د نعمت په وخت کې د الله شکر ادا کوو. شکر د الله ادا کول پکار دي، په زړه سره، په ژبې سره. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که چېرې تاسو شکر کوئ نو زه به نور درکم، او که چېرې تاسو ناشکري کوئ نو زما عذاب هم سخت دی. یعنې په ناشکرۍ باندې زه عذاب ورکوم. الله جل شانو فرمایي په ودونو کې د نوم دپاره بعضې خلک ښه خوراک پوخ کړي، د زوی په واده، په خپل واده، د نوسي په واده، په هغې باندې په لکونو روپۍ خرج کړي، او بیا چې کله هغه خوراک سیوا شي په شادي حالونو کې هغه بیا په ډرمانو کې وغورځولی شي، او یتیم او فقیر او مسکین به په لار ځي، هغه به سترګې اړی راړی، هغه به نهر وي، هغه به وایي ګوره که ما ته هم چا سره راکړل ست یې وکړو. نه، هغه دپاره نشته.
ځکه چې خاص کسان دي دا چې چاته دعوت شوی دی کارت چاته تله دی هغه به راځي نو دا خو داسې هم کولی شي په دې ملک کې غریبان هم ډېر دي چې هغوی ته د یو څه په هغوی باندې تقسیم کړي لیکن نه دا ناشکري ده او ناقدري ده. زه په حرم شریف کې ناستم او یو عرب دسترخوان غوړولی و هلته دسترخوانونه ماښام ټایم کې وغوړېږي چې د چا روژه پې ماته کېږي نه دغسې خلک وخوري په ګلاسونو کې دا ډسپوزیبل دا چې کوم ګلاس استعمال شي بیا غورځی په دې کې کجوري ایښې نو په هغې کې کجوري به وخوړی شوې په هغې کې به هډوکي واچولی شو. ما سره خوا کې یو کس ناست و د پاکستان و پنجابی و هغه کجوري وخوړې 2 کجوري په هغې کې پرېښوې و هغه هډوکي په هغې کجورو د پاسه وغورځول. هغه عرب بوډا و سپین ږیری و هغه چې وکتې نو هغه کجوري پکې پرتې وې د پې د پاسه هډوکي غورځول نو هغه ورته وایي ګوره دا د الله نعمت دی چې دا نورې دې وخوړې نو دا به دې هم خوړی شوې دا به دې هم خوړلی دا نعمت به اوس ضایع کېږي یا دې په دسترخوان په داسې ځای کې پرېښی وی چې کوم ځای کې نعمت غونډېږي او یا دې خوړلی وی بیا دې سره ګډې وډې تا واچول دا به اوس کچرې ته ځي نو دا د الله نعمت هغه ضایع کول دی. نو ما وی کېدی شي الله جل شأنه بعضې خلکو ته چې مال ورکوي هغه په دې ورکوي چې دی شاکر وي د الله شکر پیدا کړي. یو دی دا وی چې الشکر عند الرخاء دویم والصبر عند البلاء. مونږه د جاهلیت د زمانې راسې په مصیبت باندې صبر کوو جزا او فضا نه کوو انسان ته شکایت د خدای نوړو چې ګوره ما سره داسې وشل بني ادم ته ګیلې نه کوو خدای ته کوو خدای مال راوستی و خدای لاړ کو الله ته مې جړا ده یا الله راکړي خدای صحت را کړی و او خدای صحت واغشتو بیمار شم جړا او فریاد مې خدای ته دی یا الله صحت بیا راکړي سترګې خدای را کړې وی لیدل کتل مې کولی شول اوس مې سترګې لاړې اوس بیا الله جل شأنه ته فریاد کوم. نو د الله جل شأنه ته ګیله کول شکایت په دې خدای خوشحالي او چې د الله شکایت او ګیله ته بل چاته یوسي بیمار کړی خدای او ته بل ته فریاد کوي چې په ما باندې بس دا تبې راځي داسې او داسې علاج دپاره ځي هغه بیل شي خو سوال به د الله نه کوي او د الله خلاف به شکوا او ګیله شکایت چاته نه کوي. نو دی وی الصبر عند البلاء. او څلورم شی الرضا بالقضاء چې کومه فیصله د خدای د طرف نه زموږ باره کې شي په هغې راضي اوسو. جاهلیت د زمانې راسي دا ټولې د ایمان خبرې دي د خدای په قضا باندې فیصله باندې راضي اوسو. داسې ولې وشول خدای اولاد نه دی درکړی دا ولې ما ته خدای اولاد نه راکړي زم فلانکي ملک ته چې هلته علاج وکړم چې راشي چې څه ټونه ټوټکا دې ځای کې شته هغه وکړه د الله جل شأنه نه سوال کو الله جل شأنه به درکړي. که په خدای دې توکل او اعتماد پیدا کو نو زرو ډاکټرانو درته ویلي چې ستا ماشوم نه کېږي نو خدای به درکوي داسې شوي دي ډېر دي. او چې په الله جل شأنه د اعتماد او توکل نی او شپ شپ په زړه کې بیا نه ځکه چې په خدای د اعتماد او توکل نشته مضبوط او کلک. نو الرضا بالقضاء. او پنځم شی څلورم شی الصدق فی مواطن اللقاء چې کله د دشمن سره جنگ وي نو بیا میدان کې کلک ولاړ یو ټینګ تختونه میدان کې ولاړ دا خبره به مونږ کې شته. او آخري خبره پنځمه ترک شماتة الاعداء د دشمن پورې خندا دا مونږ پرېښي ده یعنی که زمونږ دشمن په یو مصیبت کې مبتلا شي هغه پورې خاندونه نن سبا دشمن نه مسلمان رور په تکلیف کې مبتلا شي د هغې تذکره بل ځای کې کېږي او په دې طور کېږي د هغې نه خوند اخلي خوند یې اخلي مال یې لاړو د خوند دپاره تذکره کوي خوشحال شي پې بدن ته نقصان رسېدو بچو کې نقصان وکړو په کور کې د هغې نه خوند اخلي دی وی چې دشمن پورې مونږ خندا نه کوو دا څیزونه مه پرېښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې واورېدې 15 وی فرمایل حکما علما وکادو ان یکونو انبیاء دا خو ډېر پوه خلک دی او ډېر حکیمان او خیار خلک دی او قریب و چې دی انبیاء وی لیکن نبوت په عمل په عقل په تجربه په صلاحیت باندې خدای نه ورکوي دا د الله خوښه ده چې چاته یې ورکړي
خو هغه کس په صفاتو کې ډېر اعلی صفات لري چې څوک خدای پیغمبر جوړی. دې نه معلومه شوه چې کوم سړی په دین باندې پوه وي دا د انبیاو کار دی، لیکن نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل چاته خدای نه ورکړی دی او نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا 15 خبرې تاسو کې دي، زه ته 15 نورې بیانوم، دا 15 هغې سره کوي چې 20 پوره شي او دا ځان سره یوسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلکو ته تحفه او هدیه د دې خبر ورکوله. اصل شی دا دی دین. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان کنتم کما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأکلون. تاسو چې څنګه وایي که دا خبره دغسې وي نو یو خبره ته دا کوم چې کوم شی خورئ نه نو هغه جمع کوئ ما، چې کوم شی نه خورئ هغه جمع کوئ ما. یا دغسې کوم لوښی چې نه استعمالئ هغه مه ساته. دا ښځې بوډۍ جوړې په صندوق کې کېدي ګنډي نه، چې تپوس دې وکړي دا ولې وایي چې مړه شم او صندوق مې خالي، نو خلک به وایي څومره سپیره وه یو جوړی نه د پرېښي. نو چې کوم شی ته استعمالی نه ته ځان سره ولې ساتې؟ نوی څادر دی خدای درکو هغه استعمال که، بیا بل خدای درکو نو هغه چاته فقیر ته ورک. جوړه ده د یو جوړې په ځای 10 جوړې دي استعمال که بیا ورک. کېدی ما چې کوم نوی شی راشي هغه استعمال که. خوراک ته چې خورې نه نو هغه ځان سره جمع کومه، هغه د ځان نه لرې کو فقیر ته ورکو. بعضې خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی ته وکړي نو هغه فرض او واجب نه دي، لیکن د انسان د دنیا او د آخر په هغې کې لویه فایده ده، ډېره لویه فایده ده. یو یې ورته دا وفرمایل. بل یې ورته دا وفرمایل ولا تبنوا ما لا تسکنون، چې کوم ځای کې اوسېږئ نه نو مه جوړوئ. آبادۍ داسې مه کو چې په هغې کې نه اوسېږي، فایده نه لري. دومره آبادۍ کو چې ستا د استوګنې وي. بعضې سړی 3 کوره جوړ کړي، 3 چته کور لاندې باندې، بیا پکې پاتې کېدی نه شي، بیا ورته صفا کول ګران وي. ښځې په صفا کولو باندې تنګه شي. نو دومره جوړوه چې څومره کې ته پاتې کېږي، ځکه چې دا دنیا ده. دریم ولا تنافسوا فی شیء انتم عنه زائلون. داسې څیز کې یو بل سره مقابله مه کوئ چې تاسو د هغې نه تلو والی یئ. مال دا پاتې کېدو والی شی دی، جیداد پاتې کېدو والا دی. مقابله مو کو د ده دومره شوه زما ولې دومره نه راشه ته ترې مخکې شه. دا د مقابلې شی نه دی. چې کوم څیز تا سره ځي ایمان اعمال صالحه په هغې کې مقابله کو. او صحابه چې کوم جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار کړی و هغوی دغسې وو. او بیا یې ورته وفرمایل واتقوا الله الذي الیه ترجعون وعلیه تعرضون. او د هغه الله نه یریږئ هر ځای کې په هر وخت کې چې کوم رب ته به تاسو واپس کېږئ او تاسو به هغه ته مخامخ کېږئ. په ورځ د قیامت د قبر نه چې پاسي خلک نو بیا یو وخت داسې شته دی چې هر کس به الله جل شانو ته مخامخ کېږي. دې مجمع کې یو سړی به هم داسې نه چې هغه به پټ شي د هغې وخت، پټېدی نه شي، ځکه چې اسمانونه او ځمکې او دا ټول کائنات د خدای دي او د هغه په د انسان واپس کولو پیدا کولو باندې چې کوم دی نو سیکنډونه هم نه لګي، څوک تښتېدی نه شي. داسې لښکر یو فوج دی او الله جل شانو په خپله چې اراده وفرمایي هغه کار کوي. د هر یو کس دنیا کې چې څومره کسان موجود دي، څومره تیر شوي دي، څومره به راځي، دغه هر یو کس به د الله جل شانو ته پیش کی. او الله پاک دومره حضر حساب اخیستونکی دی چې حساب نه شروع کېږي نو دا ورځ 50,000 کاله ده، خو حساب به شروع کېږي نه. او چې یو ځل شروع شي نو بیا به په دومره ورځ کې حساب کېږي لکه د ژمي په موسم چې کومه ورځ وي لنډه ورځ د هغې نیمه ورځ کې به حساب ختم شي. د ذرې ذرې حساب به الله جل شانه. واتقوا الله الذي الیه ترجعون وعلیه تعرضون. د هغه الله نه ویریږئ چې کوم طرف ته به تاسو واپس کېږئ او تاسو به هغه ته مخامخ کېږئ. ورغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. او خپل رغبت او خواهش او د زړه تعلق هغه څیزونو کې ساتئ چې کوم کې به تاسو همیشه یئ او کوم طرف ته تاسو ځئ هغه آخرت دی، جنت دی. نو د جنت د سازولو د جوړولو دپاره رغبت په دنیا کې ساته چې په کومو څیزونو باندې تعال ته ځان ته ځای جوړولی شي. واخر دعوانا